خیال کوئ د ممپلو سیزن راغی او ځان د دې ممپلو نه وساتئ کچه ممپلي به نه خورئ تاسو ته ډېر غټ نقصان درکولی شي کچه پلی طاقتمند ډېر دی خو چونکې دا د سینې لپاره ډېر خطرناک دی بالکل کچه پلی چې دی مه خورئ دا په سینه باندې چې څوک د زکام سینه دې لپاره دا ډېر روغ سړی هم زکام کولی شي او دا ډېر دغه څیز دی که نه دا موږ د پټي نه وباسو په مزدورانو باندې چې هغه وباسو بیا بورو کې واچو دا 2 منیزې دغه بورې پرتې دي شاته دکه بورو کې موږ راوړو او دلته کې بیا وغورځو پاخه پلي دړۍ په 2.5 او 3,000 روپۍ دي کچه پلي دړۍ په 800 او 900 روپۍ دي جی 1200 تقریبا 1100 1200 پورې ملګرو ممپلي تاسو ته به دا ښکاري یقینا ډېر غټ ډېرې د ممپلو لګېدلی کېدای شي تاسو دومره ډېر ممپلي چېرته لیدلي هم نه وي راغلی یم د ممپلو هغه ځای ته کوم ځای کې چې ممپلي سټاک کېږي ډېری کېږي د دې نه پس به دا پخېږي دې سره څه طریقه کول کېږي کمې طریقې د دې سره کېږي تاسو ته در رسېدو پورې یا موږ چې څه ټایم وریته پلي خورو تر هغې نه مخکې چې کوم دی د دې ډېر زیات واري د دې سره کېږي دلته کې را سره دا مشر موجود دی د سره به هم یو دوه خبرې کوو خو خیال کوئ د ممپلو سیزن راغی او ځان د دې ممپلو نه وساتئ کچه ممپلي به نه خورئ تاسو ته ډېر غټ نقصان درکولی شي کم وروڼه هم چې کچه ممپلي خوري که نه نو هغوی دپاره دا خبر لازمي شیر کوي چې کچه ممپلي به چرې هم نه خورئ ډېر زیات نقصانات لري یو دوه خبرې د مشر سره کوو څنګه دی استاد ښایي شکر دی مشره دا ممپلي که نه دا چې کله تاسو د پټي نه راوړئ که نه پټي کې د دې سره څه طریقه کار وي بیا یې راوړئ دلته د دې سره څه کوئ دلته تاسو دا ولې دا ممپلي دومره ډېری کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم داسې کار دی چې دا موږ د پټي نه وباسو په مزدورانو باندې چې هغه وباسو بیا بورو کې واچو دا 2 منیزې دغه بورې پرتې دي شاته دکه بورو کې موږ راوړو او دلته کې بیا وغورځو نو ورځ نیمه بورو کې پرتې وي بیا دا موږ دلته کې داسې خواره کړو چې خواري کړو نو دا 2-3 ورځې نور والي نو دا یو سیټ ته کړو نور چې بیا کم راشي او سره واچو اوس دا پلي چې دي نو د دې کم از کم 20-25 دن وشو او هغه پلي چې دي نو د هغې تقریبا 2-3 دن وشو دا موږ بیل وچ کړو چې کله دا وچ شي د دې نه پس د دې بیا طریقې کار دا دی چې دې ته موږ پکې ولګو او د دې نه دا دانه چې کومه ده دا لر شي هوا سره هوا په زور باندې دا چې لر شي و دا بیا صفا شي بیا په 2 منیزې بورو کې واچو او منډی ته او دا وریتېږي کوم ځای کې دا خو بټ کې ریتېږي دلته راځي کسان بټ والا هم راځي هغه هم اخلي او داسې هم منډی ته یوسو بس خرڅ کړو پاخه پلي دړۍ په 2.5 او 3,000 روپۍ دي کچه پلي دړۍ په 800 او 900 روپۍ دي جی 1200 تقریبا 1100 1200 پورې نو دا ولې وجه څه ده چې کچه پلي تاسو دومره ارزان اخلئ بیا دومره ګران خرڅوئ په عوام باندې دلته خو د سوچ خبره ده سوچ خبره جي تاسو خبره ټیک ته په خپل ځای باندې خو سوچ دا دی چې دا کله موږ کچه پلي والو نو د دې وزن ډېري دا دروني چې که دا موږ وچکو نو د دې وزن دا کم کړي مثال یو بورې 1.5 من خېږي نو بیا به دا من خېږي چې دا من خېږي نو هغه حساب د دې ریټ سیوا شي او بیا د دې کړاو هم نه به دا اوس پلی دا کاله پورې څه نه کېږي او لون پلی چې ته وچې نو په هغې به کم از کم ستا 15-20 دن لګي بالکل نو د دې فرق د ټول نه غټ دا دی کچه پلی څه نقصان ورکوي ملګري داسې وي د کچه پلو د خوراک ډېر زیات شوق کوي نو کچه پلي خو 2 خبرې دي چې کوم څیز فایدهمند وي نقصاني به خامخا څه به ورسره وي نو فایده یې دا ده چې کچه پلی طاقتمند ډېر دی خو چونکې دا د سینې لپاره ډېر خطرناک دی بالکل کچه پلی چې دی مه خورئ دا په سینه باندې چې څوک د زکام سینه ته به دې لپاره دا ډېر روغ سړی هم زکام کولی شي او دا ډېر دغه څیز دی که نه او فایدهمند هم ډېر دی خو ستا اندازې سره که ته لږ وخورې نو څه پروا نشته خو ډېر زیات نه او اوچ پلی چې دی نو دا بیا څه نه وایي دا بیا ټیکي په دې دلته کې تاسو څومره چې پټي نه راوړئ دا څومره وخت دلته کې پراته دي دا پلي دا کم از کم جي 25 دن 20 دن موږ دلته ږدو دا اوس د 20 دن پلی بیخي وچ کړه که یو سړی د پټي نه پلي راوړي که نه یو سړی فرض کړی د پټي نه پلي راوړي هغه ډایرکټ وریته کې یا دغه شانتې لکه په اخي کې وخوري نو هغه پوسیبل ده هغه هم پوسیبل ده خو هغه شان د مزه هم پکې نه وي او هغه شان طاقت هم هغې کې بیا نه لون پلی چې کوم وي چې کوم د تازه تاسو راوړئ نو راتېدو کې هم لږ مشکلات وکړي لږ ګران راتېږي او اوچ پلی لږ اسان راتېږي بالکل او طاقتمن هم ډېر لکه اوچ پلی زیات ترخه دی
چرته نو اوس پلې بر تاسو څومره ځای کارلی چې دا دومره پلی کړی؟ دا خو موږ چې اغشتي دي موږ خپل ډیر زیات اغشتي کم از کم 40 ډیره په پلې به موږ اغشتي دا موږ ګیر چا پیر روډ هغه دلته کې بیا هر ماښام راځي لوډر را سره ولاړ دی دغه شاته لوډر ماشاءالله دې کې بیا روډ دا دلته کې بیا نو تاسو د کال څومره ګټئ دی کې 40 لکه روپۍ ګټي؟ د ریټ خبره جی ریټ سخت کال کمزور دی اور اس کال 18,000 20,000 کې من تقریبا سخت کال 12 13 14 پته خو جی بیا رستو لګي دی وخت خو ریټ کمزور خو مونږ چې کوم ټولونه اغشتي هغه مونږ د ریټ مطابق تیز اغشتي دي. ممپلي یقینا د ژمي ډیر زیات خلک دا ډیر زیات خوښوي که نه؟ ډیر زیات په ژمي کې ډیر زیات استعمالېدو والا زیاته میوه چې کومه دا ممپلی دی زمونږ د پښتونخوا ډیر زیات پیداوار هم دی. پښتونخوا کې دا په کومو علاقو کې ډیر کیږي؟ دا خو جی دی جلبې میرې په ډیر زیات کیږي دا مغلکو میره شوه دا زیاتتر په شګو ځمکو کیږي. شګو کې کیږي او جی چې کومه شګه ځمکه وي په هغې کې دا ډیر زیات کیږي او د دې پیداوار هم ښي او خوږ هم وي او د مټې ځمکې پلې چې وي نو هغې کې خوږوالی نه. بالکل ګرانو کتونکو معلوماتي ویډیو دا د نورو ملګرو سره شریکه کړئ خو بالکل په دې وخت کې د پلو د خوراک کوشش مه کوئ. کچه پلي کم رونه چې اکثر غواړي د پلو سیزن دی بعضې رونه دا کوشش کوي چې کچه ممپلي وخوري. کچه ممپلي به چېرته هم نه خورئ دا ډېر زیات نقصان درکولی شي. ویډیو مخکې د ملګرو سره لازمي شیر کړئ. ډېره مننه.